اوس الله رب العالمین د علوي کائناتو لاغې لږ تفصیل او وضاحت بیانوي. مخکې خو صرف د سماواتو ذکر وشو، اوس په دې علوي کائناتو کې الله رب العالمین د خپلو دوو عظیمو سیاراتو د هغې ذکر کوي چې یو سیاره د شمس ده، دویمه سیاره د قمر ده. نور دا د الله رب العالمین په کائناتو کې په مخلوقاتو کې یو ډېر عظیم مخلوق دی. زمون او ستاسو د دې ځمکې نه نور په اعتبار د جسامت سره 10 لاک ګنا لوی دی. مونږ او تاسو ته خو د خپل بونیر ډېر غټ ښکاري او بیا پاکستان راته ډېر غټ ښکاري. هغه د خنجراب نه راواخله تر ګوادره پورې ته دومره لوی پاکستان. بلوچستان والا وایي زمونږ صوبه دومره لویه ده، پنجاب والا وایي ټوله صوبه، او بیا دا یو بر اعظم او بیا دا شپږ واړه بر اعظمونه او بیا د هغې نه وروستو دا خو صرف 21% خشکي ده، 79% خو اوبه دي، سمندرونه، بحرونه، بحیرې. دا ټول کره ارض د دې نه د انور دا ککوړی دا 10 لاک ګنا لوی دی. الله اکبر. چې 10 لکه کره ارض را جمع شي د هغې نه به د یو انور عمره جسم جوړ شي. الله اکبر. د الله رب العالمین قدرت ته ګورئ. دا انور د ځمکې نه 15 کروڑ کیلومیټر فاصله په اندازه کې دی. دا تخمینه ده، دا اندازه ده چې دا کوم ماهرین فلکیات دي که نه، اسټرانومسټ ورته ویلی کېږي، نو هغوی دا وایي چې نور د ځمکې نه 15 کروڑ کیلومیټر فاصله کې دی. او دا فاصله د نور نه متعینه نه ده، دا کمیږي او زیاتیږي. په ژمي کې د نور فاصله د ځمکې نه زیاته وي، دې وجې نه دلته یخ هم ډېر وي او ورځ هم لنډی. خیال مه دی که نه؟ او په اوړي کې د نور فاصله د ځمکې نه دا بیا کمی، تقریبا 14.5 کروڑ کیلومیټر فاصله هغې ته دا را رسیږي. نو دا دومره ګیپ په دې منځ کې چې راځي، د دې د وجې نه دا ورځې اوږدېږي او دا ورځې لنډېږي، دا شپې اوږدېږي او دا شپې لنډېږي، دا ورځې یخېږي او دا ورځې ګرمېږي. چې د نور کرې ته څومره د ځمکې کره نږدې کېږي، دومره ورځ هم اوږدېږي او ورځ هم ګرمېږي. په هوا کې نمی ختمیږي. نمی خبره پوهېږي که نه؟ په هوا کې چې کله نمی ختم شي، په دا کومه کمره کې چې انګیټۍ لګي په ژمي کې، هغه کمره ګرمه وي که نه؟ دا ولې؟ ځکه د هغې ګرمایش د وجې نه د هغې هوا نمی ختم شي. نو که تاسو خیال کړئ په کومه کمره کې چې انګیټۍ لګي، په هغې کې تاسو وګورئ په دې چت پورې د اوبو دا څاڅکي انښتي. دا به لیدلي؟ دا په هوا کې دقه نمی وه چې دا هوا یې خشکه کړه او دا نمی دا په بره باندې وختله، بره خو نور د وتلو لار نه وه، نو په دې چت پورې د دې اوبو دا څاڅکي را جمع شو. خیال کې م راځي که نه؟ دقه شانتې چې تاسو د کټوۍ نه دا سر اوچت کوئ،
نو په دې سر پورې دنیا اوبو دا پورې انښتي که نه، د اوبو دا څاڅکي ترې نه کېږي که نه، د هغه بخارات دي په دې اوبو کې، د نمۍ هغه ذرات دي چې کله د دې سره ګرمه هوا ملګري شي نو دا په بره باندې زور کوي. تاسو پوه شولې؟ د دې وجې نه خلق په ګرمۍ کې چې اګزاس لګوي نو د دیوال په ویښ کې نه لګي، د دیوال په سر کې لګي. ولې؟ ځکه ګرمه هوا دا برې طرف ته چې کوم دی نو ګویا کې زور کوي. په دې کې ناري صفت وي، نار دا چې کوم دی نو په دې کې صفت د علو ده، دی په بره باندې زور کوي. دې وجې نه خو شیطان ویلو که نه، خلقتني من نار وخلقته من طین. آدم علیه السلام د خټې نه پیدا کړی دی الله، خټه په ښکته زور کوي، او زه د اور نه پیدا کړی یم، اور په بره زور کوي، زما مرتبه اوچته ده، نو زه به الاغه بلاغه آدم علیه السلام ته سجده کوم. تاسو به خبره ورسېدلی؟ نو دا د نور فاصله د ځمکې نه دا 15 کروڑ کیلومیټر فاصله ده. تاسو پوه شولئ؟ د ټولو نه زیاته فاصله د نور او د سپوږمۍ د ځمکې ترمنځ په هغه ورځ باندې وي کومه ورځ چې د کال د ټولو نه مختصره او لنډه ورځ وي. پوه شولئ په خبره باندې؟ او د دې نه وروستو بیا د نور او د ځمکې ترمنځ دا فاصله دا رانږدې کېدل شروع شي. د نور د دې 15 کروڑ کیلومیټر فاصله کې د نور چې کومه رڼا ده، دا سحر چې موږ او تاسو وایو نور را اوختو، نو دا نور دا چې د دې ځمکې سره مخامخ شي، نو د نور دا رڼا د ځمکې ته دا 15 کروڑ کیلومیټر فاصله دا په 8 منټ کې طوی کوي. څومره وخت کې؟ 8 منټه کې د نور دا رڼا دا چرته را رسیږي؟ دا ځمکې ته را رسیږي. دې ته نوري فاصله ویل کېږي. دې ته څه ویل کېږي؟ چې تاسو ته څوک وایي چې نوري سال کس کو کہتے ہیں، نو تاسو به ورته دا وایي چې د نور رڼا په کوم تیزۍ سره دا پوره مسافت طوی کوي، نو دې رفتار ته چې کوم دی نو نوري رفتار ویل کېږي. دې سپیډ ته نوري سپیډ ویل کېږي. او دا ماهرین فلکیات وایي چې د نور د هغې دا اندازه مونږ لګولې ده چې د نور عمر تر اوسه پورې 4.5 ارب سال وشو، 4.5 اربه کلونه دا د نور عمر تر اوسه پورې تیر شو. او د الله قدرت ته ګورئ، دا ماهرین فلکیات وایي چې دې نور یوازې ځمکې ته نه ګورئ ښه، د ټولو کائناتو ته تر اوسه پورې په دې 4.5 ارب سال کې کومه رڼا ورکړې ده، نو په دې کې چې الله کوم صلاحیت کې ښودلی دی دا د هغې 1% صلاحیت هم لا نه دی استعمال شوی. الله اکبر. د الله رب العالمین په قدرت کې او د الله په خلقت کې ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. په سن 2013 کې یو نوی کهکشان د هغې دریافت ماهرین فلکیات وکړو. دا خلایي راکټونه لیږي که نه، دوی خلا ته لیږي، هلته نه دوی مخصوص دوربینونو سره د مختلفو سیاراتو د هغې دریافت کوي. تر اوسه پورې چې کومې سیارې دریافت شوي دي هغه خو په خپل ځای دي. یو نوی کهکشان په 2013 کې دوی دریافت کړله
هغه کهکشان زمونږ د ځمکې نه په 10 اربه نوري سال فاصله باندې ده. 10 ارب نوري سال یعنی نور زمونږ په 8 منټ نوري فاصله باندې ده. او نوې کهکشا چې کومه دریافت شوله دا د په 10 ارب نوري سال فاصله باندې. الله اکبر. تاسو سوچ کوئ د انسان عقل پکې ادریږي، عقل د انسان کار پرېږدي. کو دغه حساب مونږ واخلو نو چې په 8 منټه کې 15 کروڑ فاصله د نور شعاع او د نور رڼا توی کوي او مونږ له ځمکې ته رارسېږي، نو په یوه ګنټه کې 120 کروڑ کیلومیټر فاصله دا نوري فاصله ده یوه ګنټه. او بیا یوه ورځ دا 2880 کروڑ کیلومیټر فاصله دا د یو ورځې نوري فاصله ده چې د دغه کهکشاګانو د ځمکې نه فاصله او مسافت دی. د انسان عقل پکې نور مخې ته کار پرېږدي چې دا د الله د کائنات څومره وسیع دي. مونږ او تاسو ته خو محدود یو څو څیزونه صرف په نظر باندې راځي. مونږ وایو نور راوخته نور پرېوته خبره خلاصه شوله، نور مونږ ته دا اندازه نه لګي چې د الله رب العالمین دا مخلوقات دا څومره لوی دي. د نور د هغې چې کوم دی نو زمونږ نه په 15 کروڑ کیلومیټر فاصله کې حرارت دومره سوا دی چې مونږ ورته په ګرمۍ کې بهر نشو ودرېدلی. رڼا یې دومره تیزه ده چې په 15 کروڑ کیلومیټر فاصله کې مونږ له سترګې برېښي. داسې ده که نه؟ د نور د ککوړي ګرمي دا 6000 درجه سینټیګریډ ده. څومره؟ 6000 درجه سینټیګریډ. دا ځمکه چې اوس په کوم مسافت کې ده خدا نه خواسته کو دا ځمکه په دې سخته ګرمۍ کې دا نوره هم چې کم دی نو د انور ته ورنږدې شي نو په کره ارض باندې به ژوند تېرول محال شي د ډېرې سختې ګرمۍ د وجې. په 100 درجه سینټیګریډ کې په هغې کې خو چې کم دی نو انسان گزاره نشي کولی. د سره څیزونه پکې ویلي کېږي نو 6000 درجه سینټیګریډ تاسو سوچ کوئ چې دا به څومره چې کم دی نو دا اټم بم چې دا خلق وي دنیا ورانوي که نه نو دا داسې نه ورانوي. دې کې داسې ګیسونه دي چې هغه دومره حرارت پیدا کړي لکه دا اوسپنې چې کله ویلي کېږي که نه اوس په جدید طریقه باندې نو دا په داسې ګیسونو باندې چې کم دی نو دغه کوي. تاسو به د دې ویلډ واله سره لیدلي که نه؟ لیدلي هم دي دا ویلډ واله سره هغه دغه پې ورپرېږدي نو اوسپنې ویلي شي کو ویلي نه شي بله اوسپنې سره ټچ شي که په دې کې داسې ګیسونه دغه کړي دي چې د هغې سره هر څیز ویلي کېږي. اوسپنه، ګټه، خاوره، لوټه، ونه، انسان، هر څه دومره هیټ او دومره حرارت چې کم دی نو دا پیدا کړي. دا اټم بم څه بل څه شی نه دی خو دا په فضا کې دومره حرارت پیدا کړي چې په دې کې د انسان خو لویه خبره ده او زیروح سیز خو لویه خبره ده. ګټه اوسپنه دا ایره کې ویلي کی مکمل په مکمله باندې. نو کو دا ځمکه د خپل مقدار نه نوره لږه هم ورنږدې کېږي د نور ته نو د دې درجه حرارت په کره ارض دومره سیوا کېږي چې بیا به په مخ د ځمکه باندې چاته د ژوند تېرولو د هغې ګنجایش پاتې نه شي. د الله د عجیب نظام ته وګوره. هغه نور هم الله کنټرول کړی دی، د دې حد نه به مخې ته نه راځي. دا ستا لاین آف کنټرول دی.
دا ستا بارډر دی، د دې نه کوتره دی خوا کېږي بیا مې مخلوق ته تکلیف رسیږي. الله مکلف کړی دی. کل فی فلک یسبحون وقدره منازل. الله د هر یو دپاره خپل خپل چې کوم دی نو د کوزېدلو ځای دا مقرر کړی دی. نو دا د الله رب العالمین قدرت شان دی چې دلته ذکر شوی دی په دې ځای کې. نو فرمایي هو الذي جعل الشمس ضیاء. الله رب العالمین هغه ذات دی چې ګرځولی دی نور لره ضیاء ذات ضیاء خاوند رڼا. ضیاء دا زواء دی اصل کې، لکه حیاز چې دا جمع پتوی سره دا جمع د صوت ده، دا اصل کې سواتن دی. سواتن حوازن دغه رنګې زواء. دا ټول چې کوم دی نو په دې دریو واړو کې یا ما قبل مکسور بدل شوی ده په واو، ما قبل مکسور بدل شوی ده په یا سره. ضیاء سیات حیاز. نو ضیاء دا نور الله رب العالمین دا د مختلفو رڼاګانو خاون جوړ کړی دی. تاسو کله دا قوس قزح لیدلی دی؟ مونږ ورته د بوډۍ ټال وایو. لیدلی هم دی چېرته؟ نو ګوره دا څو رنګه وي؟ دا د نور رنګونه دي، خو دا د اوبو دا بخارات چې کوم دي په هوا کې، په دې باندې د نور دا مخصوص شعاګانې لګي. نو د نور د هغې ککوړي د ګولوالي د وجې نه قوس قزح هم ګول وي، او بیا د هغې هر یو ځان ځان له خپل خپل رنګ وي. دا د نور رنګونه دي در اصل. دا اوبه په دې اوبو کې دا صفت الله ورچولی دی چې دې کې مختلف رنګونه تا ته په نظر راځي. تاسو خیال کې راځي که نه؟ د دې وجې نه د اوبو پاکه صفا قطره چې کله د پاڼې د پاسه پرته وي او په دې سحر کې پې دا نور ولګي، نو دا پاڼه ته داسې داسې کوه، نو په دې اوبو کې به تا ته د دې نور دا مختلف قسم رنګونه دا به پکې تا ته ښکارېږي. نو هو الذي جعل الشمس ضیاء. دا مختلف انواع و اقسام والا رنګونه الله رب العالمین د دې نور نه دا چې کوم دی نو را پیدا کړي دي. دلته جعل دا جعل مرکب دی. جعل چې کله متعدی شي مفعولینو ته نو مولا دا بیا څه وي؟ جعل مرکب وي. الله د نور ککوړی بدل کړی دی په مختلفو اقسام او انواع د رنگ باندې. د دې نه الله مختلف قسم رنګونه دا ترنه الله پیدا کړي دي. والقمر نورا، او ګرځولی دی الله رب العالمین دې سپوږمۍ لره هغه رڼا، خاونده د رڼا. اوس ګوره نور باندې چې کوم دی نو ګویا کې د ضیا اطلاق وکړو، او په قمر باندې د نور اطلاق وکړو. اوس نور او ضیا دا خو دواړه وصف دي، او شمس او قمر دا خو ذوات دي. حمل خو د ذات په ذات باندې کیږي، او حمل د وصف په ذات باندې خو نه کیږي. دا خو تاسو ویلی دی یو قاعده کلیه، خو دا تاسو به جواب وکړئ چې دا حمل مبالغتن دی، د زید عدلن د قبیلې نه دی. په دې نور کې دا رڼا دومره سیوا شوې ده چې الله عین ضیا وګرځاو. په دې قمر کې دا نور دومره سیوا شوی دی چې دا الله عین نور وګرځاو. د ضیا او د نور ترمنځ اهل لغت فرق کړی دی. ضیا ویل کېږي کامل رڼا ته، او نور ویل کېږي مطلق رڼا ته. ضیا ویل کېږي هغې رڼا ته کومه چې د ذات نه پیدا وي، او نور ویل کېږي هغې رڼا ته کومه چې د بل نه مستفاد وي. تاسو په خبره پوهېږئ؟ لکه مثلا دا شیشه نه ده، شیشه دا چې تاسو د نور ته ونیسئ او د نور شعاع په دې شیشه باندې لګي، او بیا دا شیشه بل څیز ته ونیسئ، نو په دې شیشه چې دا کوم رڼا راځي دا ضیا ده، او د دې شیشې نه چې دا کوم رڼا په بل څیز باندې پریوزي دا نور دی. تاسو په دې خبره اوسېدلی؟ نو د دې سپوږمۍ د دې متعلق هم فلاسفه او مناطقه
تاسو د منطق په کتابونو کې ویلي چې ضوء القمر مستفاد من ضوء الشمس، دا د سپوږمۍ رڼا مستفاده ده د رڼا د نور نه. دې وجې نه خو چې کله د نور او د سپوږمۍ ترمنځ ځمکه حایله شي نو سپوږمۍ کې خپله رڼا شته دی نه، نو دا ککوړی بیا تور ښکارېږي، نو دې ته چې کوم دی نو ګویا کې خسوف ویلی کېږي. تاسو پوه شولې؟ کسوف او خسوف. نو دا سپوږمۍ چې کله تندر نیسي نو د هغې ظاهري اسباب او ظاهري وجه چې کوم دی نو هغه هم دقه وي چې په دې باندې د نور دا رڼا څه شي، دا بند شي، او د نور رڼا چې پې کله بند شي نو بس دا بیا بهر رڼا نشي ور پارسل کولی. نو د دې وجې نه الله رب العالمین د قمر سره نور ولګو او د شمس سره ضیاء ولګو. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ وقدره منازل، الله رب العالمین د هر د دې دواړو دپاره مقرر کړل منزلونه. نو د دې دواړو دپاره الله رب العالمین د کوزېدو ځایونه، د غایب کېدو یا د پناه کېدو ځایونه دا چې کوم دی نو مقرر کړل. نو د سپوږمۍ دپاره منازل دا 29 یا 30 دي. تاسو پوه شولې په خبره باندې چې د یو کم او 13 میاشت وي نو بیا منازل دا 29 شو، او چې د 13 میاشت وي نو بیا 30 شو. تاسو پوه شولې؟ هر ورځ د دې خپل خپل منزل دی. د دې وجې نه تاسو به اینئ په ژمي کې د سپوږمۍ د لیدلو د هغې ځای جدا دی، په اوړي کې جدا دی. د هرې میاشتې دپاره ځان ځان له برج دی، دغې ته څه ویلي کېږي؟ دې ته منازل ویلي کېږي. پوه شولې په خبره باندې که نه؟ ځکه دا ځمکه هم په حرکت کې ده، دا هم په ځای نه ټینګېږي نه ودرېږي، سپوږمۍ هم په حرکت کې ده. نو داسې نشي کېدلی چې د کال 12 میاشتې دا سپوږمۍ په یو ځای غایب کېږي او په یو ځای باندې راخیږي، بلکې په دې کې خامخا څه وي؟ فرق وي په دې کې. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو د دې وجې نه وقدره منازل، د دې دواړو دپاره الله رب العالمین منازل متعین کړل او مقرر کړل. د سپوږمۍ دپاره خو 29 یا 13 منازل دي چې د دې د پرېوتلو ځایونه دي، او د نور دپاره چونکې نور په کال کې دا 360 یا 365 ورځې دي، نو د هغې په حساب سره د نور دپاره هم الله رب العالمین منازل دا څه کړي دي لکه دا توی کړي دي، او دا ورله الله تبارک وتعالی متعین کړي دي. د دې وجې نه دا حسابونه هم په 2 قسمه دي، یو قمري حساب دی او دویمه شمسي حساب دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو قمري حساب چې د نور په چې د سپوږمۍ د هغې په راختلو او د هغې په پرېوتلو باندې کم حساب کتاب کیږي دې ته قمري حساب ویلی کیږي. زمونږ او ستاسو دا اسلامي میاشت دی دا څه شی دی؟ دا قمري حساب دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ دا رجب دی، دا شعبان دی، دا رمضان دی، دا شوال دی، دا ټول څه دي لکه دا قمري حسابونه دي. قمري میاشت دی دا شروع کیږي د محرم نه. محرم دی، سفر دی، ربیع الاول دی، ربیع الثانی ده، او جماد الاول دی، جماد الثانی ده، رجب دی، شعبان دی، رمضان دی، شوال دی، ذی قعده ده او ذی الحجه ده. او په پښتو کې پوخا به زمونږ د خلقو د دې قمري میاشتو حساب په پښتو کې کوخه، نو د محرم ته به د اسانې میاشت وي، او د سفر ته به سفر وي، ربیع الاول ته به وړمبی خور وي، او ربیع الثانی ته به دویمه خور یا ورستی خور به ورته وي، او جماد الاول ته به دریمه خور وي، او جماد الثانی ته به ورستی خور وي، څلورمه خور، او رجب ته به زبرګې میاشت وي، شعبان ته به شو قدر وي. دا اوس د څه میاشت ده؟ دا د شو قدر میاشت ده.
دا ګوره قمري حساب دی ښه تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه او شوال ته به چې کوم دی نو وړوکې اختر میاشت وي او ذوالقعدې ته به د خالي میاشت وي او ذوالحجې ته به د لوی اختر میاشت وي اوس زنانه ولم د خپلو میاشتو دا نومونه نه ورځي مونږ مولیانو طالبانو ته هم د دې خپلو میاشتو پته نه وي جنوري فروری پته راته وي او د دې اسلامي میاشتو پته راته نه وي په یو خبره ځان پوه کوي شریعت کې چې څومره هم تحدید د ایامو کیږي دا ټول په قمري حساب سره کیږي لکه کوم څاروي باندې چې قرباني کې او د هغې دپاره د کال 2 کالو د 6 میاشتو یا د 15 کالو حساب لګې نو دا به قمري حساب سره لګې شمسي حساب سره به نه لګې تاسو به خبره ورسېدلې یا زنانه چې کوم دی نو ګویا کې هغه معتدة الوفات ته خاوند وفات شو دا عدت تیری نو والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و10 اوس دا څلور میاشتې 10 ورځې حساب چې کوي نو دا به په قمري میاشتو سره کوي دا به نه وي چې خاوند په 1 جنوري وفات شوی نو جنوري فروری مارچ اپریل او د مئی چې کوم دی نو 10 ورځې تاسو به خبره ورسېدلې دا حساب به پکې نه وي دا به په قمري حساب سره وي په شمسي حساب سره به نه وي اسلام کې چې څومره هم احکام دي دا ټول په ټوله په قمري حساب سره دي دا په شمسي حساب سره نه دي دا به تاسو ګوره یاد ساتئ شمسي حساب دا نه چې جایز نه دی جایز دی د جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر او دی شمسی حساب ته به زمونږ د خلقو پوخا دی خپل نمونه ورکړي نو د جنوري په دی منځ کې به چې کوم دی نو یو میاشت شروع شوله نو هغې نه به بیا چې کوم دی نو په فروری کې به پګن شو نو په مارچ کې به چیتر شو نو په اپریل کې به بیساک شو نو په مئی کې به جیټ شو نو په جون کې به هړ شو نو په جولای کې به ساون شو په اگست کې به بادرو شو په ستمبر کې به اسو شو اکتوبر کې به کتک شو او په نومبر کې به مگر شو او په دسمبر کې به پوه شول د دې متعلق په پښتو کې به ډېر زیات چې کوم دی نو دا دونې او لطیفې دا به پکې ویل کېدل دا شمسي میاشتې دي تاسو پوه شولې په خبره باندې خو دا زمونږ د دې شمسي و میاشتو سره بالکل په نیمه نیمه چلیږي یعنی مثلا د مارچ د 15 نه په اخوا باندې چیتر شروع شي نو د اپریل تر 15 پورې چیتر وي بیا د اپریل د 15 نه د هغې نه په اخوا باندې بیساک شروع شي نو تر مئی پورې چې کوم دی نو 15 پورې دا بیساک چلیږي نو د 15 مئی نه بیا جیټ شروع شي او بیا تر جون 15 پورې جیټ چلیږي نو د 15 جون نه بیا اړ شروع شي په اړ کې سخته ګرمي خیال هم دی که نه نو دا شمسي حسابات دي خو اسلام کې چې کوم معتبر حسابات دي نو هغه څه دي هغه قمري حسابات دي او اسلام کې تحدید د ایامو چې څومره کیږي دا په قمري حساباتو سره کیږي نو به هر حال تفصیل سوا شو فرمایي هو الذي الله رب العالمین هغه ذات ته جعل الشمس ضیاء چې ګرځولې دی نور لرا ضیاء رڼا والقمر او ګرځولې دی سپوږمۍ لرا نورا رڼا وقدره منازل اندازه کړی دی الله رب العالمین هر واحد د دې دواړو دپاره منازل زیونه د کوزیدلو الله تبارک وتعالی د دواړو دپاره کړی دی یا قدره کی ضمیر لكل واحد نه دی قدره کی ضمیر صرف او صرف چاته دی دا قمر ته دی الله رب العالمین توی کړی دی د دې دغه دپاره د سپوږمۍ دپاره منزلونه نو ګورئ تاسو چې کله جستجو تتبع تلاش کوئ نو تاسو پیژنګلو کولی شئ چې دا میاشت دا چې کوم دی نو دا د میاشتې وړمبۍ ورځ ده دا دویمه ده دریمه ده څلورمه ده البته د نور د جسم نه تاسو اندازه نشئ کولی چې دا د شمسي میاشتې وړمبۍ ورځ ده دویمه ده دریمه ده څلورمه ده ځکه د نور په جسامت کې فرق نه راځي او د سپوږمۍ په جسامت کې فرق راځي دا سپوږمۍ په وړمبۍ ورځ باندې ډېره نری وي په دویمه ورځ باندې لږه غوندې غټه شوي په درېیمه ورځ باندې د هغې نه ښه غټه شوي بیا په 14مې
شپه باندې چې کم دی نو فی لیلة مقمرة بس دا فل بټه فل وي په فل سایز کې دا چې کم دی نو دا ولاړ وي را مخامخ وي او دا د الله یو ډېر عجیب نظام دی. نور نه الله ضیا راوستل او قمر نه الله نور راوستل. ولې؟ ځکه نور سره به ورځ راځي، ورځ کې خلقو ته د فل لایټ ضرورت دی، د پوره رڼا ضرورت دی. خلق کار کسب کوي، صنعت حرفت کوي، ملازمت کوي، کارونه کوي، او د شپه چې کم دی نو الله د آرام دپاره را لېږلې ده، نو داسې ډیم غوندې لایټ ضرورت دی. لکه په دې شپه کې چې سړی ځان ته په کمره کې هغه زیرو بلب لګي، ډېر د ضرورت په وخت کې په کار راځي، خو ډېر زیات چې رڼا شي بیا سړي له خوب نه ورځي که نه. دا خو الله رب العالمین د انسان دپاره دا شپه د آرام دپاره را لېږلې ده. وجعل اللیل سکنا، دا خو سبب چې کم دی نو د سکون د آرام دی که نه. نو د دې وجې نه دا د انسان طبعي او فطري تقسیم دی چې الله لګولی دی. د دې انسان په جسم کې الله رب العالمین یو طبعي ګړۍ لګولې ده. ما ته وګورئ، هغه ګړۍ په خپل خپل ټایم باندې ستانه کار غواړي. د ورځې ستانه کار غواړي، د شپې ستانه آرام غواړي. کوم سړی چې د ورځې آرام کوي او د شپې کار کوي، دا سړی د مختلفو امراضو سره مخامخ کیږي. اوس یو د امریکې یو میډیکل ریسرچ انسټیټیوټ دی، هغې دا تحقیق کړی دی چې کوم ځوانان د شپې ویښ وي او د ورځې اوده کیږي، نو دا تحقیق هغې کړی دی چې هغه د لیور، د جگر، د اینې د امراضو سره مخامخ کیږي. او دا ولې؟ وایي ځکه الله رب العالمین په دې اینه کې داسې یو سیسټم لګولی دی چې د دې کنیکشن د سترګو د ګاټو سره دی. نو چې کله په دې تیاره راشي او سترګې پټې شي او دا انسان اوده شي، نو دلته د وینې صفایي شروع شي. ګنده مواد چې څومره په وینه کې دي هغه ترنه د هغې اخراج دا اینه چې کم دی نو دا شروع کړي. او چې کله او دا نظام دا تړلی شوی دی د شپې سره، نو چې کوم کسان هغه د شپې په ټایم باندې خوب کوي، اوده کیږي، نو په ټایم باندې د هغې دا اینه دا دغه ګنده مواد د وینې نه چې کم دی نو دا خارجوي، د هغې اخراج کوي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ دې وجې نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د شپې تر ناوخته پورې د خبرو کولو نه منع فرمایلې ده. تاسو حدیثو کې ویلي دي که نه؟ د شپې تر ناوخته پورې خبرې اترې کول، ټوکې ټقالې کول، دا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته نه منع فرمایلې ده. او د سحر وختي د هغې پاڅېدل، د هغې حوصله افزایي فرمایلې ده. اللهم بارک لی فی بکور امتی، الله زما د امت دپاره د دوی په سحر وختي وختونو کې برکت ور واچوه. کوم کار چې په دغه وخت کې شروع شي هغې کې ډېر لوی برکت وي. او زه تاسو ته یو بله عجیبه خبره وکړم. دا سپي نه دي، دا ټوله شپه ویښ، نو چې د سحر دا ټیم شي که نه، نو په دقه وخت کې دوی سر کیدي. نو بې برکتي پکې څومره ده. یوه سپی چې لنګه شي نو 8 او 10 بچي راوړي، لیدلي هم دي که نه؟ او نه یې څوک حلالوي او نه یې څوک قرباني کوي او نه یې څوک ذبحه کوي، او د هغې باوجود به تاسو چېرته د سپو کنډک نه یې لیدلی. او دا بانګیان دا چې کم دی نو دا سم د ماښامه په یو وخت په باندې اوده شي، لیدلي هم دي چېرته؟ نو د سحر په دې وختي وخت کې راپاسې نو بانګونه شروع کړي. نو ګوره برکت ته وګوره چې د چرګو، د چرګوړو، د هغې روره فارمونه ځان لدي، او دلته چې کم دی نو په سوزکو کې ځان له خرڅېږي، وایي چرګ په 2 روپۍ شو. او دا خلقو کرم دنیا شوي، او حلالي هم خلق ډېر زیات، خوري هم خلق ډېر زیات. اوس سپی خو نه څوک حلالي او نه څوک خوري، او د هغې باوجود د هغې دومره شرح او د هغې دومره مقدار نشته. ولې؟ هغه بې برکته دي. او د دې برکت دی د ګډو، د بیزو کنډکونه ګرځي، او د سپو کنډک به تاسو چېرته نه لیدلی. پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو دا بې برکتي چې کوم دی نو نن سبا چې راغلی ده، دا د دې مرض د وجې نه راغلی ده. نو دا الله چې ډیم بتي د شپې لګولې ده د سپوږمۍ په شکل کې، دا د دې دپاره چې تاسو د شپې آرام کوو. د شپې خوبونه چې کوم دی نو مه کوئ، دې سره به ستاسو صحت دا به ورسره متاثره کېږي. نو فرمایي هو الذي جعل الشمس، الله رب العالمین هغه ذات دی چې ګرځولی دی نور لره ضیاء رڼا، والقمر نورا، او سپوږمۍ نور او رڼا، وقدره منازل، مقرر کړی دی الله رب العالمین دې دواړو دپاره، یا صرف د دې
سپوږمۍ دپاره منازله ځای د کوزېدلو لتعلموا عدد السنین والحساب دې دپاره چې تاسو وپېژنئ شمار د کلونو او حساب وپېژنئ چې تاسو د کلونو شمار وپېژنئ. اوس د کلونو شمار دا په نور او په سپوږمۍ سره معلومیږي. نو ما ته وګوره سپوږمۍ چې د هغې چې کم دی نو 13 ورځې یا یو کم 13 ورځې پوره شول نو دا یوه میاشت شوه. نو چې 12 میاشتې ملګرې شوې نو کال پوره شو. اوس د کال حساب تا د چا نه وپېژندلو؟ دا د سپوږمۍ او دا ته د نور نه هم پېژندلی شي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو دا د نور نه هم پېژندلی شي په شمسي حساباتو سره. د جنوري او فروری او مارچ او اپریل مئی جون جولای اګست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر دغې سره. ما خلق الله ذلك الا بالحق. الله دا عبس نه دی پیدا کړي. دا نه دی پیدا کړي الله رب العالمین دا مذکور کائنات. او ما ته وګوره د دې نه پکې علاوه لا نورې ډېرې زیاتې فایدې دي. تاسو خو صرف د رڼا فایده وویله، د لایټینګ فایده الله په دې ځای کې مخکې نور فایدې هم د دې را روانې دي چې د نور د وجې نه چې کوم دی نو په میوو کې الله رب العالمین رنګ بدلی، د سپوږمۍ د وجې نه الله په میوو کې خوند بدلی، د نور د وجې نه الله په میوو کې په هغې کې چې کوم دی نو قد راپورته کوي، د سپوږمۍ د وجې نه الله رب العالمین په بوټو کې په هغې کې الله رب العالمین مختلف قسم چې کوم دی نو گویا کې ګلونه دا را زرغونی. ګورئ تاسو به لیدلي که نه دا ګل دا چې همیشه دپاره را دغه کېږي، را سپړدل کېږي، را ټوکاویږي. په دې کې د دې نور او د دې سپوږمۍ ډېر لوی کردار وي. دا کومه میوه چې نور ته مخامخ وي د هغې رنګ بدل وي، کوم چې د نور نه په شا وي د هغې رنګ بدل وي. پوه شولې په خبره باندې که نه؟ د بوټو په لویېدلو کې او د بوټو په رنګ کې او د میوو په خوند کې په دې ټولو کې چې کوم دی نو ګویا کې د دې خپل کردار دی. پوه شولې په خبره؟ تر دې پورې چې د دریاب په چپو کې د هغې په مد و جزر کې پوچولو کې د نور خپل کردار دی. مخکې به زما په ذهن کې یو سوال راتلو او شاید چې تاسو هم دا سوال نه درځي. ما به وی چې دا په دې غرونو چې دا بارانونه وشي او دا خوړونه ترېنه راوځي لاندې او دا لاندې سیند ته ورتاو شي او دا سیندونه بیا لاندې را جمع کېږي بحر او بحیرو ته ورتاو شي، دا چرته ځي؟ دا نظام خو روان دی که نه؟ دا اباسین دی او دا د نوخار سیند دی او دا خو روان دي که نه؟ یو ځای ته ځي که نه؟ د هغې نه ورتاویږي چې کوم دی نو بل غټې بحیرې ته، د بحیرې نه د بحر نه چرته ځي؟ دا سټور کېږي. نو دا خو په کار دا ده چې د کراچۍ په ساحل سمندر باندې د دې اوبو د سټور کېدلو د وجې نه د اوبو سطحه اوچتېدلې او دا کراچۍ پکې په منځ کې ډوبېدلې. نو دا چرته ځي؟ دومره لوښی چرته دی؟ د اوبو مقدار خو په خپل حد باندې دی، معمولي ښکته کېږي بره کېږي، دا چرته را جمع کېږي؟ دا چرته پرېوځي؟ نو بیا مې الله رب العالمین په دې باندې شرح صدر وکړو. په کوم ځای کې چې غټ سیندونه او دریابونه دي هغه د ځمکې په داسې محل باندې الله رب العالمین پیدا کړي دي چې هغه نور ته چې کوم دی نو ډیر برابر دي او نور شعاګانې چې کله په هغې باندې لګي څومره اوبه چې الله رب العالمین د دې مختلفو خوړونو نه سیندونو ته راولي او د سیندونو نه دریابونو ته راغورځېږي، نو هغومره مقدار کې د نور په ګرمایش سره هغه په بخاراتو کې راوچتېږي او بره ځي او په دې لاره باندې د دې چاڼ کېږي، فلټریشن کېږي. تاسو پوه شولې؟ نمکین ذرات د دې نه لاندې پاتې شي، خالصې اوبه بره چې کوم دی نو دا بخاراتو په شکل کې وریځو ته الله ور وخیږي. نو هغه ځای نه ورله بیا الله رب العالمین شاته نه دیکه ورکي. نو وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الله فرشتو ته فرمایي دا پاکې صفا ښایسته اوبه دي، دا اوس یې په علم باندې د پاسه ورتاوې کوي. نو دلته راشي د علم د پاسه باران وورېږي. نو د هغه ځای نه اوبه لاندې را روانې وي، په دې لاره باندې ته مرغۍ هم څکي، څاروي هم څکي، انسانان هم څکي او اوبهخورې ترېنه هم کېږي چې کومې فاضلې اوبه دي هغه لاندې په ځمکه کې لاړې شي، څه د ځمکې د پاسه تېرېږي. دا نظام الله رب العالمین روان کړی دی. نو چې کله د دریاب ته ورنږدې کېږي نو په دې کې مالګینک هغه خوند پکې را پیدا کېږي. نو دا ولې؟ دا ځکه چې په دریاب کې خو مختلف قسم څیزونه مرداریږي او مړه کېږي.
نو که په دې کې دا مالګین خوند نه بیا په دغه اوبو کې بدبو پیدا کیږي. مالګې سره بدبویي ختمیږي. تاسو چېرته څرمنې لیدلي دي چې دا خلک مالګه کوي؟ لیدلي دي که نه؟ غوښې د پاسه چې مالګه ور واچي دا بیا بدبویي نه کوي. حافظه په دې منطق باندې پوهېږي؟ شاباس. وګوره دا د کوټې نه چې کوم مولوي صاحب راغلي دي نو دوی په دې خپلو علاقو کې په دې ژمي په دې ابتدا کې دا ګډان حلال کړي او پیسونه حلال کړي، نو بیا ولا مالګه ورکړي، نو بیا هغه غوښه یې وچکي. کوټې مولا داسې ده که نه؟ د مالګې سره بدبو ختمیږي. دا د الله ډېر عجیب نظام دی. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. سبحان الله. سړی وایي چې د الله رب العالمین د قدرت دا عجایب دا مې لټولی او په دې کې د الله رب العالمین د قدرت هغه نشانات. نو فرمایي ما خلق الله ذلك الا بالحق، ندی پیدا کړي الله رب العالمین مگر دا په سچ باندې. دا بیکار الله ندی پیدا کړي. دا تاسو ته چې څومره څیزونه په نظر راځي په دې هر څیز کې الله رب العالمین څه نه څه حکمت پیدا کړی دی. دا مار نه دی. مونږ تاسو به وایي چې یاره زه په دې هر څیز کې حکمت دی، نو په دې مار کې به څه حکمت وي؟ نو تاسو ته پته شته دی؟ ګوره د دې مار نه چې دا کوم زهر راوځي نن سبا د خطرناکو بیمارو علاج الله په دې کې کېښودلی. دا د کینسر دا علاج چې خلق کوي که نه، نو دا د دې مارانو په زهرو سره کوي. د دې وجې نه د دې اثر دا وي چې کله دا علاج چاته شروع کړي نو د هغه د وجود نه ویښته دوړېدل شروع شي. تاسو په خبره پوهېږئ که نه؟ نو الله رب العالمین په دنیا کې په کائناتو کې یو څیز عبث نه دی پیدا کړی. اوس ګوره د مار زهر ته ګوره، الله رب العالمین په کې د خطرناکو بیمارو علاج کېښودلی دی. دغه د کینسر دا وایرس الله دې موږ او تاسو ټول محفوظ او مأمون کړي. نو دا بغیر د دغې چې کوم دی نو ګویا کې زهرونه دا وایرس دا نه مړه کېږي. نو ګور الله هغه هم عبث نه دی پیدا کړي. شاباس خانو فرمایي ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. تفصیل سره بیانوي الله رب العالمین هغه نشانې خپلې آیتونه خپل لقوم د هغې قوم دپاره یعلمون چې هغوی سمج لري پویه لري. ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون. بشک په اختلاف د شپې او د ورځې کې د شپې او د ورځې اختلاف فی الذهاب والمجیء په تللو او راتللو کې په دې کې هم نشانې دي. یا فی الزیادة والنقصان د ورځې د شپې په اوږدېدلو په غټېدلو کې، کله ورځ لنډه شي شپه اوږده شي، او کله شپه چې کم دی نو اوږده شي ورځ لنډه شي. په ژمي کې په اوړي کې دا اختلاف راځي که نه؟ نو دا د الله نه علاوه دا د الله د قدرت نشانې دي. ان فی اختلاف اللیل والنهار، بشک په اختلاف د شپې او د ورځې کې په بدلیدلو د شپې او د ورځې کې وما خلق الله فی السماوات والارض، او هغه څه چې پیدا کړي دي الله رب العالمین په اسمانونو کې په ځمکو کې علوي او سفلي مخلوقات ټول پکې داخل شو. لآیات خامخا نشانې د عبرت دی لقوم د هغې قوم دپاره یتقون چې هغوی پرهیزګاري اختیاروي، چې هغه یریږي د الله رب العالمین نه. نو صرف د هغې دپاره دي پکې، ولې د دې نورو خلقو دپاره پکې نه دي؟ نو تاسو یې د جلالین شریف یو نقطه دا به تاسو ته یادوي چې کله داسې ځای راشي که نه هدل للمتقین، نو صاحب د جلالین ورسره څه لیکي؟ وی د دې تخصیص وشو په ذکر سره لانهم المنتفعون بها. اصل حقیقت کې نفع تنه دی واخیستله. نو دا کوم خلق چې د الله نه یریږي د الله د دې عظیم قدرت د وجې نه، نو د هغې دپاره پکې خاص نشانې دي، ځکه هغې ته نه نفع حاصله کړله د الله د قدرت د دې نشانو نه. او د باقي خلق خو هسې ورته ګوري او ګرځي را ګرځي. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. بشک هغه خلق اوس ګوره د دې نه مخکې د الله د قدرت او د الله د عظمت نښې بیان شوې. اوس د مؤمنانو او د کافرانو د هغې د دواړو ذکر الله کوي. کوم خلق چې د الله د دغې قدرت کامله د دغې عجایبو نه متأثره شو او الله ته سر به سجود شو، نو الله فرمایي چې هغې له مې انعامات یخې دي. او چې کوم زما د دې قدرت کامله باوجود اوس هغه چې کوم دی نو سر ټیټه کېږي نه، هغې دپاره مې لوی لوی عذابونه مقرر کړي دي. نو فرمایي ان الذین لا یرجون لقاءنا، بشک هغه خلق
چې هغوی یقین نه لري لقاءنا د ملاقات زمونږه، لا یرجون تمه نه لري، لا یطمعون کوم خلک چې هغه تمه نه لري یقین نه لري زمونږ د ملاقات، معنا په بعث بعد الموت باندې ایمان نشته دی. هغوی وایي چې بس دي، بس هم دلته دي، په دا ژوند د دنیا دی، د دې دنیا د ژوند نه وروسته بل ژوند نشته دی. نو هغه منکرین د بعث بعد الموت نه، هغه دهریا، هغه ملحدین، هغه فلاسفه چې هغه د دې مرګ نه وروسته بیا را ژوندي کېدل او الله ته مخامخ کېدل نه مني. نو فرمایي ورضو بالحیات الدنیا، او دوی خوشحاله شوي دي په ژوند د دنیا باندې. دوی وایي که ژوند دی خو بس د دنیا ژوند دی، په دې کې ځان له ښه مزې تېرې که وروستو هېڅ هم نشته دی. واطمئنوا بها، او دوی مطمئن شوي دي په دې ژوند د دنیا باندې، زړونه یې دلته لګېدلي دي، دلته مطمئن شوي دي. نو فرمایي والذین هم عن آیاتنا غافلون، او هغه خلق چې هغوی دي د آیاتونو زموږ نه غافلون، غفلت کوونکي. چې کوم خلق په مؤمنانو کې زموږ د دې نشانو د قدرت نه، د هغې نه ځان یې غافله کړی دی، ځان یې بې خبره کړی دی، او هغه عبادات نه کوي، طاعات نه کوي. اولئک دا خلق، دا کوم خلق چې په بعث بعد الموت باندې یقین نه لري، د دنیا په ژوند باندې خوشحاله شوي دي، مطمئن شوي دي، د الله رب العالمین د دې نشانو د قدرت نه غافل دي او بې خبره دي. نو دا ټول په ټوله خلق مأواهم النارو، ټکانه د دې جهنم دی، د جهنم اور دا د دې ټکانه ده. بالآخر به دوی هم عقل ته ځي، بما کانوا یکسبون. الله فرمایي په اور باندې زه څوک هسې نه سوځوم، زه څه زیاتی نه کوم، ظلم نه کوم، با د سببیت دپاره ده، په سبب د هغې سره چې ودي کسب کولو به هغې لره، دا د دوی د خپلو اعمالو نتیجه ده. نو په دې کې د ګیله د بل چا نه کوي، دا د دوی د خپلو اعمالو نتیجه ده. نو فرمایي شاباس بما کانوا یکسب من الشرک والمعاصی، دی به څه کسب کول؟ من الشرک والمعاصی، چې یو به کفر کو او دویم به ګناهونه کول. نو من الشرک په دې کې چې کوم دی نو ګویا کې کافران داخل شو، او والمعاصی په دې کې هغه عصات من المؤمنین داخل شو، په مؤمنانو کې هغه خلق چې هغه چې کوم دی نو ګویا کې نافرمانه مؤمنان دي، هغه پکې داخل شو. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بشک هغه خلق چې ایمان راوړ دي، عملونه یې کړي دي نیک، یهدیهم ربهم بایمانهم، هدایت دا خو په معنا د لار ښودلې سره راځي. او دلته تاسو ویلي چې هدایت په دواړو معنو سره راځي، اراءة الطریق او ایصال الی المطلوب. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو دلته چې کوم دی نو ګویا کې هدایت دا راغلی دی په معنا د ایصال الی المطلوب سره. یهدیهم ربهم، او برسی الله رب العالمین دوی لرا بایمانهم، په سبب د ایمان د دوی سره چرته به ورسی الجنته، یهدیهم الی الجنته، الله به ور ورسی کوم ځای ته؟ جنت ته. ایصال الی المطلوب او اراءة الطریق کې څه فرق دی؟ یو سړی راغی او تا ته ووي چې یاره ما ته د د دې انغاپور لار راته وښیه، او ته ورته ووایې چې ګوره دې مرکز سره به سیده روان شي، مخې ته به ځې پایي چې نه به دله درشي، هلته به ښي طرف ته راتاو شي، بس همدقه چې کوم دی نو د انغاپور لار ده. او ایصال الی المطلوب، تا ته څوک ویله که انغاپور راته وښیه، د انغاپور لار راته وښیه، ته ورته وایې راځه زما سره په موټر سایکل کښېنه، او ځان سره یې شاته کښېنه، او لاس نیولی هلته بوځې هلته یې کوز کړي، او ورته ووایې دې ته ایصال الی المطلوب ویلی کېږي. دا آسان تشریح شوله ده. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو دلته هدایت په معنا د ایصال الی المطلوب سره، یا هدایت دلته کو په معنا د اراءة الطریق سره شي، نو معنا دا یهدیهم ربهم بایمانهم. نو الله رب العالمین به وښایي دوی ته په هغې سبب د ایمان د دوی باندې، د دوی دپاره به د دوی د ایمان دا الله یو نور جوړ کړي. نو د هغې نور په ذریعه باندې به دوی لاره معلوموي، هغه ایمان والا نور به د دوی نه مخکې روان وي او دوی به ورپسې وروستو روان وي. دلته بیا هدایت په معنا د اراءة الطریق سره شي. تاسو پوه شولې؟ حدیث مبارک کې راځي که نه چې ایمان به د مؤمن دپاره نور وي، او دا مؤمن به د دې ایمان په نور سره چې کوم دی نو جنت ته رسیږي. پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو فرمایي تجري من تحتهم
تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. الله رب العالمین بدا مؤمنان جنت تبوزي نو لګ الله رب العالمین د دې جنت داغه یو جھلک دی ته خایخه نو ډیر څور تلا نه خایخه صرف یو جھلک ورته خای. تجري من تحتهم الانهار خیسته خیسته د اوبو نهرونه او ولی دا بچ کم دینو د دې د لاندې بهیږي د دوی د لاندې بهیږي نو د دوی د لاندې به بهیږي معنا دا دی به په تختونو باندې ناس وي او د تخت د لاندې به خیسته خیسته د نهرونو د خیسته خیسته اوبو د هغې نهرونه او د هغې ولې به بهیږي او یا چې کم دینو ګویا کې من تحت اشجارهم د دې په جنت کې چې دا کمې ونې دي د هغې ونو د لاندې به دا ولې دا به پکې بهیږي یا من تحتهم الانهار لاندې د بساتینو او د باغونو نه به چې کم دینو ګویا کې څه د هغې نه به لاندې چې کم دینو ګویا کې ولي بهیږي او خیسته خیسته نهرونه به بهیږي. فی جنات النعیم په هغې جنتونو د نعمتونو کې دعواهم فیها سبحانک. دا اهل جنت دوی چې کله هلته یو نعمت وویني نو دوی به دا نه وي چې خدای دا نعمت راله راکړه تاسو پوه شولې په خبره باندې بس دوی به سبحان الله دومره ښایسته مرغۍ دا روانه ده زړه خو به یې ورته شوي الله رب العالمین به هغه مرغۍ وریته کړې دته چې کوم دی نو مخې ته کي بس دی به صرف سبحانک دی به دقه قدرې ووایي او سبحان الله او بس په هغې سره به هغه سید دته مخې ته چې کوم دی نو ګویا کې تیار برابر پروت وي نو دی چې کله هغه وخوري نو وروسته به وایي چې واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. دا څه مزې دي تاسو پوه شولې الله دې موږ او تاسو ټولو ته نصیب وفرمایي. ولکم فیها ما تشتهي انفسکم. بس چې ستاسو په زړه کې کوم خواهش راځي هغه به ټول په ټوله چې کوم دی نو ګویا کې الله رب العالمین پوره کوي. نو دعواهم فیها نو بلنه د دوی به په دې جنت کې غوښتنه د دوی به په دې جنت کې هغه په دې طریقه باندې وي سبحانک اللهم پاکی د تا لره ای رب زمونږه. دا یوه معنا او دویمه معنا د دوی دعا تاسو پوه شولې په خبره باندې. نو دعوا د دوی به چې کم دی نو ګویا کې د دوی دعا دا به په جنت کې هر څیز به دوی ته په وافر مقدار کې میلاویږي نو د غوښتلو به څه څیز پاتې نه وي. اوس د غوښتلو ضرورت خو په هغه ځای کې راځي چې سړی څه شیز ته حاجتمند شي او دوی خو به څه شیز ته حاجتمند کېږي نه الله به یې څه ته محتاجه کوي نه. نو د دې دعا دا به څه وي بس دا به صرف او صرف د الله رب العالمین پاکي بیانولي ځکه د غوښتو څه شی به نه چې ته وې الله ماله ښکلی کور راکړې هغه به یې درکړی ماله ښکلی رزق راکړې هغه به یې درکړی ماله ښکلی سورلي راکړې هغه به یې درکړي ماله ښکلې بیبي راکړې هغه به یې درکړي ماله ښکلې نور نعمت هغه به یې درکړي. نو ستا دپاره د غوښتلو څه شی پاتې نه شو. نو په دې کې اشاره د دې طرف ته چې په جنت کې به هر نعمت بغیر د غوښتلو نه الله جنتي ته نصیب کړي. سبحان الله الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته نصیب کړي. نو فرمایي دعواهم فیها سبحانک. نو دعا د دې جنتیانو به په دې جنت کې هغه څه وي سبحانک اللهم پاکي د تا لره ای رب زمونږه وتحیتهم فیها سلام. تحیه ما ته وګورئ عرب دوی چې به یو بل سره کله ملاوېدل نو یو بل ته به وي حیاک الله الله دې ژوندی لره. مونږ په پښتو کې وایو ژوندی اوسې داسې وایو که نه ژوندی اوسې الله دې ژوندی لره احیاک الله حیاک الله دې ته به تحیه وي. دوه انسانان چې کله د یو بل سره ملاویږي وړمبني الفاظ د یو بل سره کوم استعمالي حسین علی هغې ته څه ویلي کېږي تحیه ورته ویلي کېږي. څه ورته ویلي کېږي تحیه. اگر کو هغه په هر قسم الفاظو سره وي کو هغې کې د حیات دعا وي او کو نه وي خو هغې ته تحیه ویلي کېږي. لکه مونږ او تاسو په پښتو کې هلکه په خیر راغلی داسې وایو که نه. فارسۍ کې وایي خوش آمدید انګریزۍ کې وایي ویلکم داسې وایي که نه. او په ملایا کې وایي سلامت د تنګ وایي دوه درې الفاظ دي. بهرحال نو د یو بل سره ملاو شي وړمبني الفاظ د یو بل سره په گفتگو کې استعمالي مولا دې ته څه ویلي کي تحیه.
نو دا جنتیان چې یو بل سره آپس کې ملاویږي نو د دوی تحیه به څه وي؟ تحیتهم فیها سلام. دوی به سلام یو بل سره کوي، یو بل ته به سلام کوي. سلام علیکم طبتم ادخلوها بسلام آمنین. دیو جن علماء لیکلی دي چې په کم کور کې د ننوتلو په وخت کې خلق سلام ورچي نو دا هم دغه کور نه به الله رب العالمین د جنت غوندې د خوشحالۍ کور جوړ کړي. تحیتهم فیها سلام. دیو جن خپل کورونه کې د سلام رواج شروع کړي. زمونږ کور کې الحمدلله زمونږ حضرت شیخ صاحب الله دې لوی عمر ورته نصیب کړي، زمونږ د ټولو ترګړې زمونږ د کور واړه چي نو فرمایي وتحیتهم فیها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. او اخر د دعا د دوی یا اخر د غوښتنې د دوی هغه بداوي ان الحمد لله رب العالمین، چې پاکی دا او ان الحمد لله حمد دې د هغه الله رب العالمین د پاره رب العالمین چې هغه رب دې د عالمین. علماء لیکلي دي چې بلکې حدیث مبارک کې راغلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای الله ته دا خبر ډیره زیاته خوښه ده چې د خوراک په آغاز کې چې کوم دینو انسان بسم الله وي او په اختتام کې الحمدلله وي. دا د جنتیانو یو صفت ده. تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه. نو دویمه خبره ده چې دا سبحانك اللهم دا په خپل زبان یو قسم دعا ده. حدیث مبارک ته څوک چې د الله په حمد او ثنا کې مشغول وي الله فرشتو ته فرمایي دوی خو دعا ته فارغ نشو، البته په دغه ورځ باندې چې خلقو په کره ارض باندې څومره دعاګانې غوښتلې دي هغه ټولو مجموعه زما د حمد او ثنا ویونکي ته ورکوي. او یو روایت کې دا د قرآن د طالب علمانو متعلق راغلی دي چې کوم نارینه او زنانه د قرآن کریم په زده کړه کې مصروف وي او د دعا فرصت ورته نه ملاویږي، الله فرشتو ته فرمایي د حرم پاک د طوافونو نه راواخله، د روزې مبارکې د سلامونو نه راواخله، هغه د عرفات او د مزدلفه او د منا او هغه د مقامات مقدسه د بیت المقدس نه راواخله. په کره ارض باندې چې په کم کم ځای کې څومره دعا غوښتل شوې ده دا ټول په ټوله مجموعي طور د قرآن د طالب العلم یا د طالب العلم په حق کې ولیکئ. الله اکبر. دا ګوره دا زمونږ او ستاسو دپاره غیبانه چې کوم دی نو الله رب العالمین دعا ته وخت نه میلاویږي، الله رب العالمین زمونږ په کاته کې د ټول مخلوق هغه دعاګانې شاملې الله دې نصیب فرمایي. دیو جن علماء کرامو لیکلي دي چې د مجلس په اختتام کې چې کوم دی نو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ویل دا څه دي؟ دا چې کوم دی نو ګویا کې مستحب دی. او امام قرطبي صاحب رحمت الله علیه هغه خو ورسره دا لیکلي دي چې د هر مجلس په آخر کې دا ویل پکار دي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. نو فرمایي مختا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. بعضې د کافرانو نه هغوی به چې کوم دی نو ګویا کې کله کله مطالبه هم کوله چې نبی علیه الصلاة والسلام ته به ویل دا ته چې کوم عذابونه مونږ ته زوتی نو زه الله ته دې ووایه چې دا عذاب په مونږ باندې لږ زر تر زره راولي که نه. نو نضر ابن حارثه هغه هم دا ویلو چې ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. زمونږ هغه عذاب په مونږ باندې لږ زر راوله چې دا کوته رښتیا خبره کې نو داسې قسم خبرې به چې کم دی نو دې کافرانو کولې. نو الله رب العالمین دا آیاتونه نازل کړل چې تاسو خو عذاب د الله رب العالمین غواړئ، خو کو الله رب العالمین چې تاسو څومره د خیر سوالونه کوئ او الله یې درله زر قبلی، کو الله ستاسو د شر او د عذاب سوالونه هم زر په زره قبلولی نو په دې کائناتو کې به اوس هېڅ موجود نه و. نو علماء کرام د دې چې کوم دی نو ګویا کې یو عام معنا بله هم کوي د دې آیت کریمه او هغه دا لکه څرنګه چې د کافرانو د عذاب سوال الله رب العالمین ټک په ټکه نه قبلو، دقه رنګې دا کومې خیري او کومه بددعا چې مؤمن ځان ته کوي یا بل ته کوي
نو دا خیرم الله رب العالمین ټک پټک نه قبلې ګورې ښا کو دا خیری الله قبلولې نو دا مور د خپل زوی ته د ورځې یو څو پیری وي خدای دې سوې سټکورې کا خدای دې ځواني مرګې کا داسې ورته وي کو نه وي وته تباه شي او برباد شي او سس چې کم دی نو خیری ورته کوي تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه نو الله رب العالمین بددعا چې کم دی نو ګوایي کې دا ټک پټک نه قبلوي بلکې یو حدیث مبارک کې راځي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ما د الله رب العالمین نه سوال وکړو چې الله زما په امت کې د یو دوست خیره دا د بل دوست په حق کې مه قبلوه ځکه دوستانو خپل اپس کې ګیله راځي خفګان راځي نو داسې نه وي چې اوس په معمولی خفګان باندې څوک یو بل ته خیره شروع کړي او هغه خیره الله څه کړي هغه یې قبوله کړي دې وجې نه چې کوم دی نو شهر ابن حوشب رحمت الله علیه فرمایي وی ما په ډیرو کتابونو کې دا خبره لیدلې ده الله رب العالمین چې کومې فرشتې د انسانانو د حاجت روایې دپاره مقرر کړي دي نو الله رب العالمین هغوی ته دا هدایت کړی دی چې ګوره د یو انسان خبره هم د غصې په کیفیت او په حالت کې دا چرته چې کوم دی نو ګویا کې لیکئ مخه چې هغه ځان دپاره وغواړي الله ما مړ کړي خدایه د دې ژوند نه خو مرګ ښه دی خلک کله کله ځان ته خیره کوي که نه او ګورئ ځان ته خیره کول دا ممنوع دی د مسلم شریف روایت ته لا تدعو على انفسکم ولا على اموالکم ولا على اولادکم حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي وی زمونږ سره یو ملګری په یو جهاد کې روانو او د هغې ملګري هغه اوښه چې کومه ده هغه د نبي علیه السلام سره په لاره باندې په یو تنګه ګاټۍ کې ور برابر شوله نو د دې خپلې اوښې له لخته را پرېښودله او ورته وی شه لعنت الله علیکې د الله لعنت دی په تا باندې شابه دې دپاره چې دا دواړه اوښې د یو بل نه اونه جنګېږي خو ده چونکې د خپلې اوښې ته خیره وکړله د الله لعنت دی په تا باندې نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک صحابه کرامو ته وفرمایل دې صحابي ته ووایه چې ته زما سره په قافله کې نور مزید مخې ته مه ځه ځکه څوک چې لعان وي خیرې کوونکی وي بددعا کوونکی وي نبی علیه السلام فرمایل دا د زما سره یو ځای په قافله کې نه ځي او بیا هغه اوښې ته نبی علیه السلام حکم صحابو ته وکړو چې د دې اوښې نه دا ساز و سامان ټول په ټوله را پرانځئ دا خو د اوس نه پرېږدوئ دې ته به څوک لاس هم نه وروړئ حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایل چې په دې باندې سورلي مه کوئ فانها ملعونة دې ته خیره شوې ده نو فرمایي چې دا اوښه به بیا کلاو ګرځېدله چا به ورله ګوتې هم نه وروړلې او هر چا به دا ویل چې چونکې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې فانها ملعونة دې باندې لعنت ویلی شوی دی نو د دې وجې نه چې کوم دی نو ګویا کې بددعا کول ان المؤمن لیس بلعان مؤمن به چرته بددعا کوونکی نه ښه لا تلعنوا على اولادکم خپل اولاد ته چرته خیرې مه کوئ خیره کول د الله رب العالمین ته ډېر زیات ناخوښه دي مؤمن هغه چرته هم بددعا کوونکی نه جوړیږي او نبی علیه السلام نه حضرت جابر رضی الله عنه په دغه موقع باندې نقل کوي وی فرمایل لا توافقوا ساعتا په دې 24 غنټو کې الله مؤمن مسلمان ته یو لمحه داسې نصیب کوي کو په هغې کې دی ښه غواړي کو بد غواړي دعا کوي کو بد دعا کوي الله یې قبلی دغه وقت ته قبولیت وي او دا هیڅ چاته نه دی معلوم نبی علیه السلام فرمایي لا توافقوا ساعتا فتسألون الله فيها فيستجاب لكم هغه وخت هغې سره چرته یو ځای برابر نشئ چې تاسو په هغې کې د الله رب العالمین نه څه شی غواړئ او ټک په ټکه درله قبلی نو هسې نه چې بچي ته دې خیره کړي او همدقه د قبولیت وخت او الله یې درله قبوله کړي او تا ورته ویلي چې ځواني مرګی شي او الله رب العالمین د ده د ځوانۍ انتظار کوي او چې کله دې ځوانۍ ته ور ورسیږي هغه د مور هغه د پلار هغه خیره په هغې باندې عمل درآمد شروع شي په موټر سایکل باندې زوی اکسیډنټ وکړي زنه ورله تړلې لاش یې کور ته را ورسي دا د مور هغه خیره وه کومه چې د غصې په کیفیت کې دې کړې وه چې ځواني مرګی شي نو بددعا ښه شی نه دی ښه
دیو جنا نبی علیہ السلام فرمایي لا تدعوا على انفسکم ولا على اموالکم. یو صحابي له نبی علیہ السلام بیمار پرسۍ لاړ شو او هغه داسې ټپ ټپ شوی ساره کالفروخ لکه دا د مرغۍ بچوړې نه دی چې په دې جاله کې ناستي او لا بڼې پې نه راختلی نو دا اډوکي بار په دې غوښه کې راوتی کنه او دا شنه دغه پکې چې کم دی نو دا پکې ښکاریږي دا رګونه پکې ښکاریږي دا صحابي دقسې ټپ ټپ شوی او داسې بیخي د مرغۍ بچوړې ته نه جوړ شوی ښه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته نه تپوس وکړو ځان ته به د خیره خو نه کړي بد دعا دا صحیح مسلم شریف روایت دی نو دا صحابي ورته فرمایي د الله حبیبه نور خو مې څه نه دي ویلي خو یو ورځ مې داسې وی چې الله ستا د عذاب نه ډېر یریږم نو آخرت کې چې ماله ته کوم عذاب راکې دا راله دنیا کې راته نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایله هل لا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه. نو د خدای بنده خو د دې په ځای به دا دعا غوښتلی و چې الله دنیا کې هم راته ښایسته ژوند راکړي او آخرت کې راته هم ښایسته ژوند راکړي. تا د ځان دپاره د الله نه عذاب غوښتلو داسې څوک کوي. نو دې آیت کریمه کې الله رب العالمین فرمایي دا تاسو چې کومې خیرې غواړئ دا کومې بد دعا کوئ ځان ته یا خپل اولاد ته یا خپلو مالونو ته نو که دا الله ټک په ټکه قبلولی لقضي الیهم اجلهم دا هر څه د دې دا نیټه او د هغې دا اجل دا به فیصله شوی او په مخ د ځمکه به څه شی موجود بیا نه و. دا خو الله رب العالمین دعا ستاسو زر قبلی او بد دعا ستاسو زر نه قبلی. تاسو پوه شولئ په خبره باندې. نو شان نزول د دې خاص دی صرف د کافرانو د طرف نه د عذاب مطالبه وه او د مفهوم د دې چې کوم دی نو دا عام دی ښه. نو فرمایي ولو یعجل الله کو چرې تلوار کولی الله رب العالمین تادي کولی الله تبارک وتعالی للناس د خلقو دپاره الشر شر کې هر څیز هغه څیز داخل دی کوم چې ستا دپاره چې کوم دی نو ښه نه وي بیماري ده پکې فقر دی پکې لوږه ده پکې حادثه ده پکې تکلیف دی پکې قحط سالی ده پکې عذاب دی پکې دا ټول څیزونه په دې کې داخل دي. استعجالهم بالخیر کاستعجالهم بالخیر دې ته منصوب بنزع الخافض ویلی کېږي ښه. تاسو په خبره پوهېږئ څه ورته ویلی کېږي نو ګوره دا کاف تشبیهي چې کوم دی نو ګویا کې دا پکې چې کوم دی نو دا ترنه د دې نزعه ترنه شوې د هغه حافظ دی په دې ځای کې ښه. نو چې هغه ترنه وباسلی شو نو دا باقي منصوب پاتې شو. استعجالهم بالخیر په شان ته په تلوار سره د غوښتلو د دوی خیر لره تاسو چې دا خیر څنګه په زړه باندې غواړئ نو دا خیر چې کله غواړئ نو د زړه او د ژبې کنیکشن مو سره یو وي ښه پوه شولئ. دا ډېر په اخلاص غواړئ او دا کو قبول شي نو وروستو پې بد نه ګڼئ. خو دا عذاب یو خو چې کله غواړئ نو تش په ژبه باندې دا بد دعا چې څوک کوي نو د ده ګورې زړه نه به یا بد دعایي یا بني خو د ژبې د وجې نه په غصې په کیفیت کې د ژبې نه څه الفاظ ختلي وي ښه. نو دا داسې نه وي لکه کوم اخلاص سره چې مور د خپل بچي دپاره دعا غواړي هغه اخلاص سره ګورې مور خپل بچي ته خیره نه کوي ښه. دا خو د غصې په کیفیت کې یو لفظ وي چې د ژبې نه ور اوخیږي نو کو چرې الله رب العالمین دا د هغې سره یو شان کولی نو لقضي الیهم اجلهم نو بس بیا خو به فیصله کړې شوې وه د دوی دپاره د دوی هغه نیټه بیا خو به خبره خلاصه شوې وه. فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون. الله رب العالمین په دې ځای کې فرمایي چې دا کافران دې ته موږ لږ ډیل ورکو ښه مهلت ورکو. دی خو وایي چې په موږ باندې دا عذاب زر ته زره راوله امطر علینا حجارة من السماء عجل لنا قطنا خو موږ دومره زر په دې باندې عذاب نه راولو ښه لږ ډیل ورکو مهلت ورکو. تاسو خو نه پوهیږئ تاسو چې کوم دی نو ناپوهه یئ الله بندگان یئ د الله رب العالمین تاسو په عذاب باندې سود کیږئ نه. ما ته وګورئ تعذیب بالنار دا الله په انسانانو حرام کړی دی په دې امت کې مار په اور سوځول حرام دي څه دي حرام دي. لړم په اور سوځول څه دي حرام دي. تعذیب بالنار دی ته ویل کېږي ښه. دشمن چې کوم دی نو په اور سوځول حرام دي. تاسو پوه شولئ په خبره باندې که نه. تعذیب بالنار دا حرام دی په شریعت مطهره کې. نو کوم الله چې په موږ او تاسو باندې د ضرري خپل اشرف المخلوقات دا په اور باندې ولې سوځي پوه شولئ. دې وجه نه الله ډیل ورکوي ښه الله مهلت ورکوي. فنذر الذین لا یرجون لقاءنا فنذر فنترک ذرهم فی غمرتهم
دا په معنا د ترک سره راځي. فنظرو مونږ پرېږدو الذین هغه خلق لا یرجون لقاءنا چې هغې تمن لري یقین نه لري د ملاقات زمونږ، یعنی دا کافران دا مونږ پرېږدو فی طغیانهم په سرکشۍ د دې کې، په شرارت د دې کې، یعمهون متحیر او سرګردانه. نو دې کې یو بل طرف ته هم اشاره راغله. الله فرمایي چې زه یې پرېږدم په دې خپل کفر کې، خو ښه ورځ به نه مومي، یعمهون سرګردانه به ګرځي. د دین نه لرې سړی دی چېرته خوشحاله ژوند نشي تېرولی. من اعرض عن ذکري فإن له معیشة. زمونږ د دې طلباو د دې علماو د ژوند ته دا خلق ګورئ زیریږي. دا دینداره طبقه چې څومره ده، کو دا څوک په تبلیغ کې دي، کو دا څوک په جهاد فی سبیل الله کې دي، او کو دا څوک چې کوم دی نو قرآن ته ناست دي، دا لولي یا دا زده کوي، متعلمین او معلمین ټول دوی له الله ډېر ښکلی ښایسته ژوند ورکړی وي. ټول وایي الحمدلله. نو فرمایي واذا مس الانسان الضر، او هر کله چې مس کې انسان ته الضر تکلیف، مس کی ټچ کی، دې ځای کې یو ډېره باریکه اشاره او نکته درته وایم. دا تکلیف د ډېر کم وخت دپاره وي.